په اړه جوړ شوی دی او د دې مطلب هم دغه دی چې دا به د علاقې د ترقی لپاره د علاقې د بابود آبادی لپاره د علاقې د ستونزو لپاره او د علاقې د حقوقو لپاره به دا شپه او ورځ همت کوي او دغه علاقه به یو وار داسې ترقی علاقه به جوړوي چې هغه به زموږ دپاره یو نشاني چې موږ به هر چاته د دې علاقې مثال ورکوو چې دوی راسئ پخوا به دا زموږ خلکو څه ویله چې دوی راسئ د مریاباد ولې دومره ترقي کړې ده نو موږ به هغو ټیم هم دا خبره هغو ته کوله چې هغه اتفاق اتحاد لري نن الحمدلله زموږ په مابینځ کې اتفاق اتحاد زه وینم په موږ کې هر قوم هر رنګ هر نسل ناست دی نو دا یو ډېره ښه خبره ده او دا د پرمختګ خبره ده ور انشاءالله که موږ دغه رقم په اتفاق په اتحاد باندې روان وو نو زما هغه ټیم لرې نه دی چې موږ به دغه علاقې مثال و خلکو ته ورکوو چې دوی راسئ زموږ سیګۍ مانا وګورئ زموږ الکچتیس وګورئ بیا به پر نورو حلقو باندې خبرې کوو نو دا زما د دا ځوانانو څخه دا خواست دی چې زه په هر اړه چې څومره زما وس کېږي شپه او ورځ زه ستاسو د مدد لپاره درته ولاړ یم ستاسو د مدد لپاره کار در سره کوم در دغه هم ده چې ستاسو د ګلانو د صفایي لپاره زه خپله درته درېږم انشاءالله دا امید لرم چې کوم دغه ځوانان ناست دي دا ټولو څه دغه امید لرم چې دا ټول ځوانان د دغه علاقې د ترقي په اړه د هغه رقم جذبه لري لکه کومه جذبه چې موږ شروع کړې ده او انشاءالله دا به په پوره PB 41 کې یو مثال جوړوي او د ټولو تر مخه چې کوم زموږ په علاقو کې خامخا زموږ څخه ناراض ورونه وي ولې هر د خواوې نشي برابرېدلی موږ به پر هغه باندې د خوشحاله کېدو کوشش کوو د هغو د راضي کېدو کوشش به کوو هغه به هم د ځان ملګري کوو هغو ته به هم دا تلقین ورکوو چې راسه وروره ستا مفاد زما مفاد دا مشترکه دی ما او تا جلا نه یو خلک چې هر څه زما او ستا په مابینځ کې وایي لیکن ما او تا په یوه زه د دوی ټولو شکریه ادا کوم چې نن زموږ په علاقو کې دومره شعور راغلی چې موږ د خپلو علاقو په ستونزو باندې ځان خبروو او موږ نن سره راټول شوي یو د خپلې علاقې یو ستونزه وړاندوو او په هغه باندې موږ ګورمنټ خبروو یا موږ د هغه د مسلې د حل لپاره راټول شوي یو او یو کوشش مې شروع کړی دی نو دا ډېره د وړ خبره ده او ډېره د ستنېدو خبره ده چې نن دغه رقم قیمت زموږ په علاقو کې اوسي لکه نن چې دغه د الکچتیس ځوانانو کړی دی نو انشاءالله زموږ
هغه وخت لرې نه دی چې موږ به کامیابۍ ته نه رسېږو. زما خواهش دا دی تقریبا د شلو کالو څخه یا د هغه څه هم زیات عرصه کېږي چې زه هم زموږ چې دا کومه علاقه ده، خاص کر چې دا زموږ صوبه ده، زموږ ملک دی، چې په دې کې هر سړی دومره یو خدمت وکړي چې هغه سبا څوک هېر نه کړي. نو د دې لپاره دغه یو تنظیم د علاقې په اړه جوړ شوی دی او د دې مطلب هم دغه دی چې دا به د علاقې د ترقي لپاره، د علاقې د بابود آبادي لپاره، د علاقې د ستونزو لپاره او د علاقې د حقوقو لپاره به دا شپه او ورځ همت کوي او دغه علاقه به یو وار داسې ترقي علاقه به جوړوي چې هغه به زموږ لپاره یو نشاني چې موږ به هر چاته د دې علاقې مثال ورکوو چې دوی راسئ. پخوا به دا زموږ خلکو څه ویله چې دوی راسئ دا مریاباد ولې دومره ترقي کړې ده. نو موږ به هغو ټیم هم دا خبره هغو ته کوله چې هغه اتفاق اتحاد لري. نن الحمدلله زموږ په مابینځ کې اتفاق اتحاد زه وینم. په موږ کې هر قوم، هر رنګ، هر نسل ناست دی. نو دا یو ډېره ښه خبره ده او دا د پرمختګ خبره ده. ور انشاءالله که موږ د هغه رقم په اتفاق و په اتحاد باندې روان وو. صاحب سره ټیم کم دی، خبرې به ډېرې نه کوو اور صرف مختصر زموږ دا دی دا پروګرام زموږ علاقې ځوانان اتحاد نوجوانان او که چتیس د کمیټې ځوانانو جوړ کړی دی. د دې پروګرام مقصد اصل کې د کمیټې مقصد صرف او صرف د دې علاقې خدمت کول ده. د دې علاقې ستونزې، مسلې، مسایل دا علاقې په مخ ته پېښول او د دې د حل لپاره موږ د حاجي صاحب سره ناسته وکړه، فکر مو سره وکړي، مجلس مو سره وکړي. اور زه بیا د حاجي صاحب ډېر مشکور یم چې حاجي صاحب مکمل یقیني راکړه چې د علاقې چې هره مسله وي، هر کومه ستونزه وي، هر پریشاني چې نو زه په هر قوم سره ولاړ یم. د دې لپاره د حاجي صاحب ټولو شکریا ادا کم دی. نو وخت مقصره دی، خبرې به ډېرې نه کوو. اصل کې دی چې خبرو ته ډېر نه غواړي، مشران هم ناست دي، ګرده ناست دي، ځوانان ناست دي. نو صرف دی چې د وخت د کمېدو د وجې نو زه صرف د علاقې یو دوه مشران ته درخواست کوم چې راشي صرف د علاقې چې کومې مسلې مسایل دي پر دې باندې صرف 2 منټې خبره وکړي او د حاجي صاحب شکریا ادا کړي. د دې لپاره ټول ډول حاجي بسم الله الرحمن الرحیم ته درخواست کوم چې دی راشي د خپل جوړي محمد صاحب بیا حد مشکور یو ورته شکریا ادا کوو. دا ټیم یو سړی ټیم نه لري، لیکن دی دا ټیم یو منیسټر ډېرې لویې ذمهوارانې پر سر دي. د هغه باوجود دی وار مخکې موږ راغلي دي، اوس بیا زموږ په موبایل کې ناست دي. موږ یې په عربو ور شکریا ادا کوو. د مخکې زموږ کارونه کړي دي او مزید د ده چې امید دی چې دی به انشاءالله زموږ نور هم کارونه کښني کارونه کوي. موږ هغه زموږ د دوست ملزم ده به چې موږ ته به تقریر کوي، ده به زه بنګلې نه غواړم، موټران نه غواړم. موږ د بچیانو د کښني مسلې دي دا راځه. نو دا موږ د حاجي صاحب ته دا خواست وو چې دا زموږ دا کښني مسلې دي راکړي. دا کمیټې خالي کمیټې نه ده، تمام هلته چتیس ده، دا کمیټې ملګرې ده، دا ستاسې فورس دی. پر هر ځای چې استعمالوي دوی به همیشه ستا سات درکوي انشاءالله. خدا حافظ.
صدر علاؤالدین ترین، جنرل سیکرٹری گل محمد ترین، سینئر نائب صدر عزت خان، نائب صدر سلیم خان، فائنانس سیکرٹری باچا خان، ٹریک سیکرٹری محمد اشرف، محمد سلیم ترین اور کمال خان، محمد علی، یحییٰ خان، اسرار خان، ثنا خان، حیات خان، نور خان، غلام خان، کاکا بلوچ، سعید خان. دا دغه ملګري دي چې اني ټایم د دې علاقې په ستونزو کې اني ټایم که د شپې که ورځې بغیر یو لالچ، بغیر یو تنخواه، بغیر یو مفاد اني ټایم درېدلي دي. اور د دې کمیټې په سر شمول زموږ واحد یو عقیده، یو ایمان، یو سوچ مې دي چې د علاقې د مسلمانانو او د انسانانو خدمت وکړو. زه په آخري کې بیا د حاجي صاحب شکریه ادا کوم او د مشرانو شکریه ادا کوم چې خپل قیمتي وخت یې راوایستی مخکې راکړي. ورته علاؤالدین صاحب ته درخواست کوم چې دی راشي. او په آخري کې د کمیټې طرف څخه د حاجي ولي محمد نورزی صاحب او دا مشرانو شکریه ادا کوم چې دوی خپل قیمتي وخت راوایستی او موږ ته ټایم راکړي. ډېره مننه، یو جان مننه، کور ودان، ټول ودان.